کوزدر چکدره کې د ملکړی یونیورسيټي طالب علمانو د ملکړی یونیورسيټي ګیټ په وړاندې احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهرچیانو دړکه ورکړې ده چې کچېرې په 3 ورځو کې د موسی خان هاسټل نه ویستو کې ککړ استادانو په ضد کاروایي ونه شوه نو دوی به یونیورسيټي په وړاندې مستقل ناسته شروع کوي. د سټوډنټ جرګه یونیورسيټي اف ملاکن په وینا د ملکړی یونیورسيټي طالب علم موسی خان د مرګ په ضد د احتجاجي مظاهره کې د هر مکتبي فکر سره تعلق لرونکو طالب علمانو د سونو په تعداد کې شرکت کړو. په لاسونو کې د موسی خان د مرګ غندنې او یونیورسيټي انتظامیې په ضد کتبي او ګڼ شمېر ربابونه نیولي چغې ویستې. احتجاجي مظاهره ته د وینا په وخت د عوامي نېشنل پارټۍ خیبر پښتونخوا صدر میاں افتخار حسین، جنرال سیکرټري حسین شاه خان یوسفزئی، ادینزینه د پی ټی آی منتخب ایم پی ای همایون خان، مزدور کسان پارټۍ مرکزی سالار فیاض علي، ډاکټر سراج جمال، شاهنام خان، ادریس خان، پی 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 کوزدر انفارمیشن سیکرټري علمزیب خان، نعیم الله خان، جے آی یوت کوزدر صدر عتیق الرحمن او نورو د موسی خان په مرګ د افسوس اظهار وکړو او دې سلسله کې د ملکړی یونیورسيټي د انتظامیې خصوصي توګه پرووسټ چیف پراکټر هاسټل وارډن په کردار ټکونه وکړل. وینا کوونکو د خیبر پښتونخوا د گورنر نه د موسی خان روح ته تسکین او خاندان ته انصاف ورکولو لپاره د دې په ضد کاروایی کولو یونیورسيټي کې په انتظامی حدود تدریسي استادانو په تعیناتي بندیز سره ملکړی یونیورسيټي کې مالی بدلونونو پلټنو غوښتنې کړې دي. شرنمنم او چې په کومه طریقه کې زما بچی سره زیاتې کړې زه تاسو سره زیاتې نه کوم خپل بچی په ځای باخلو په مونږ باندې کار دا تاماده په دماغه کې نه شهید کړي، دا تاماده په ټارګټ کې نه شهید کړي، دا ما دا په بل مسله کې نه شهید کړي، دا بالکل انټنشنلی د دې نه وښته او په یو سازش او په دې سازش کې چې څوک ولوي دا غي نه شرمګي کوي. دا وته ورو ته پتلا چې موسی خان شهید په دې احتجاج باندې خدای یقین درکو په دې باندې څنګه ماشومان چې کوم دي هغه به انشاءالله چې اڅه غړي ګرځي څو پرشته موږ له یو شي ته پوسېږو انشاءالله اسمبلی پلوري کله بلدګي پلوري انشاءالله موږ تاسو مخیو تاسو پیغام اوسئ په دې ظلم باندې انشاءالله موږ اخلو انشاءالله صوبایي حکومت نه د وزیر اعلی نه د گورنر نه دا مطالبه کومه چې وي سي پرووس چیف پراکټر وارډن د 15 غټو نه زیات وخت پورې جاری دی احتجاج په وجه چکدره سوات شموزو سړک د هر قسم گاډو تک د پاره بند و. محمد اسرار، خیبر نیوز، چکدره، کوزدر.